رب العالمین حکم کوي ولا تقربوا مال اليتيم منزدکه تاسو مال د یتیم تا الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې خیستوي استپکور کې تاسو یتیم وینو دا مال چونګه هغه نابالغ دی خپل کاروبار کې ځان سره ولګوا ځان سره شریک او بیا دغه ګټه یوځي خوري کاروبار ګټه یوځي شریک وینو په خه طریقې سره خورل وي حتا يبلغ اشد تر دې چې هغه ورسېږي خپل ځواني خپل ته چې کله بالغ شي د یتیم مال چې هغه ته حواله کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم. پدی آیتون مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی د هغه سيزونو ذکر فرمایي چې کوم په خپل بندگانو باندې حرام ګرځولې دي يهود او نصارو په خپل ځان باندې ځینې سيزونه حلال کړو ځینې حرام کړو الله رب العالمین وتو فرمایي چې راشه عزت تاسو ته خیم چې کوم شی په تاسو باندې حرام کړی شوی هغه دا چې شرک مکوئ د مور پلار نافرمانی مکوئ خپل اولاد د لوګي د یارینه مقتلوي او فواحش ته منکرات ته گناهونو ته منزدیکيږي ظاهري او باطینی او هیڅ یو کس لرا بے گناہ موجنی تاسو ته دې خبرې کلک وصیت کیږي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ او د همغه محرماتونه چې کوم سيزونه حرام کړی شوی دي په دې آیت مبارکه کې دا هم ذکر کوي چې یتیم مال پتا سو باندې حرام دی مگر په هغه طریقه چې کوم خیسته او بهترینه طریقه ده د یتیم مال خپل مال سره یوځای کوي او په شراکت کې کاروبار کوي په شراکت کې زراعت کوي په شراکت کې لین دین کوي او بیا په دې صورت کې کچري خلط ملت راغي نو باغی باندې پتا سو باندې سے گرفت نشته وي او دغه شان په ناپ تول کې هم پورا ورکړه کوي په ناپ کولو کې په تول کولو کې چې هم دینو پورا ورکوي په انصاف سره ولا تقربوا او منزدیکيږي مال الیتیم مال د یتیم تا الا بالتي مگر په هغه طریقه چې هغه احسن خیستوي حتى يبلغ اشد تر دې چې ورسیږي دوی ځواني خپلتا واوفوا الكيل او پورا کوي پیمانه والميزان او تلا طول کول بالقسط په انصاف سره لا نكلف نفسا تکلیف نور کو هیڅ یو تنتا الا وسعها مگر په قدر د وسداغه ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال خوته هم مورځي یعنی دا تاکید دی چې د یتیم مال اغشتل یا د یتیم مال خوړل یہ د یتیم مال قبضه کول دا خو بعید خبره ده نزدې هم ورځي ځکه سوره نساء کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
بشک هغه کسان چې خوري مال د یتیمانو په ظلم سره انما یاکلون بشک دی خوري فی بطونهم په خپل ګیډو کې نار اور وسيصلون سعيرا او ضرب دوی جهنم ته داخل شي او ورسېږي دوی جهنم ته نو د یتیم مال چې څوک خوري لګیا دی د خپل ګیډې ته د جهنم اور ورچي لګیا دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای پکورونو کې بهترین کور هغه دی چې پاغي کې یتیم وي او هغه سره حسن سلوک کیږي او پکورونو کې بدترین کور هغه دی چې پاغي کې یو یتیم وي او هغه سره بد سلوکی کیږي نو دا یتیمی دا د الله تبارک وتعالى طرفنا یو ډېر لوی امتحان دی یو کس چې یتیم وینو دا د نور خلقو د پاره یو ډېر لوی ازمایش دی چې دوی به د یتیم سره څرنګه سلوک کوي سرور کائنات رحمت دو عالم رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چې مقصود کائنات دی د کائنات د حسن و جمال دغه د مخه رب کائنات پیدا کړی دی او چې دنیا ته راځي نو شپږ میاشتې مخکې والد محترم وفات شوی وي چې پیدا کیږي نو یتیم ماشوم په حیثیت سره پیدا کیږي او د پیدایش په شپږم کال باندې والده محترمه هغه دنیا نه رخصتیږي او ډیره دردمنده واقعه ده د حضرت آمینه د رخصتۍ د خپل د پلار کور نه واپسې کی مکی مکرمه ته راځي مدینه منوره نه لار کی ور باندې تکلیف د زړه یا داسي شدت سره بیماری ور باندې راشي عمر ته کې خپل ځان باندې پوه شي او خپل د شپږو کالو ماشوم لخت جګر ساقی کوثر شافع محشر رحمت للعالمین پیغمبر ته وی چې بچي خفقيږي بنا هر ژوندۍ مړ کېدون کې دي او هر ځوان بوډا کېدون کې دي او هر حسن هغه فنا کېدون کې دي او بیا وفات شي د الله محبوب پیغمبر د خپل والده محترمه د قبر اخوا کې سملی اول ته ورته جاړي پیدایشي یتیم دي ځکه الله رب کائنات فرمایي چې فاما اليتيم الم يجدك يتيما فآوى زما محبوب پیغمبر ته مونږ یتیم مونږ لوي بیا مونږ ته ټکانه درکړه لہذا تم یتیم وي مونږ ته ټکانه درکړه فاما اليتيم فلا تقهر یتیم باندې غصه مکوا یتیم باندې غصه مکوا هغه سره حسن سلوک معامله کوا نو الله تبارک وتعالى فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم او منزدکیږي تاسو مال د یتیم ته نن زموږ استاد معاشره د دې جرم نه ډک دي د یتیمانو مال هغه خلق په داسي ظلم او داسي جبر سره خوري چې کم د یتیمانو او د کندو او د مسکینانو د پاره د حکومت طرف نه څه پیسې ملاويږي چې کم کندو زنانو ته یتیمانانو ته بے سهارا خزو ته هغه ملاويږي چې کله تحقیق وشونو په هزارو تعداد کې هغه کسان چې د ملک صاحب حیثیت او خوخه عہدو والا او خوخه منصب والا خلکو چې هغه دغه کندو رندو او دغه یتیمانانو هغه مال هغه خړل بقاعده تحقیق سره ثابت شو چې هغه خلک چې کوم خوخه عہدو باندې هغه ملازمت کوي هغه ملازم پیشه افراد سو کالونه لګیاو دغه یتیمانانو او دغه کندو او دغه بے سهارا خزو مال چې دی هغه پاغي باندې هغه قبضه چولیو او خپل ځان چې دی بے سهارا شوکړو هغه مال به خړو حالانکه قران کریم وایي چې ولا تقربوا مال اليتيم او منزدکیږي تاسو مال دی یتیم ته هغه چې کوم اجتماعي مال دی بیت المال دی او دغه بیت المال
مال او دولت چې کم خلق بیجا استعمالی او ضایع کوي بار ملکونو ته وړي او په ناحق باندې هغه خوري او هغه چې د خپل ذاتی جاگیر غني نو دا ټول د یتیمانانو او د مسکینانو او د کندو رندو هغه مال دي. هغه کې د ټول ملک د بسهارا او د معاشري هر یتیم مسکین او کندي او مظلوم خلکو مال وی هغه اجتماعي مال وی د بیت المال. او چې کوم اداره کې په ډیرو ادارو کې داس تحقیق وشینو هغه ډیر با اثر افراد خپل نمونه باندې هغه غشتي. نو الله رب العالمین حکم کوي ولا تقربوا مال اليتيم منزدکه تاسو مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې خیستوي. تفکر کې تاسو یتیم وینو دا مال چونکه هغه نابالغ دی خپل کاروبار کې ځان سره ولګوا ځان سره شریکا او بیا دغه ګټه یوځي خوري کاروبار ګټه یوځي شریک وي نو په خه طریقې سره خورل وي حتا يبلغ اشد تر دې چې هغه ورسېږي خپل ځواني خپل ته چې کله بالغ شي د یتیم مال چې هغه ته حواله کا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط او پورا کوي پیمانه او تلا ناپتول بالقسط په انصاف سره. نو د ناپ کولو کې او تول کولو کې به انصافي کول دا دته مطففین وي. ویل للمطففین هلاکت دی ویل د جهنم د کندونه دی او کندینوم دی ویل هغه خلکو د پاره چې کوم مطففین دي ناپ تول کې کمی کوي. نو دا ناپ تول چې کوم ظاهري مونږه کپڑے ناپ کوي او دغه سي مختلف اجناس چې تول کوي نو دا هم ته مراد دی. ورسره مفسرین کرام لیکلي دي چې هر هغه شی یو سړی ملازم دی خپل ډیوټي نه کوي یو سړی حاکم دی هغه چې د حق فیصله نه کوي یو قاضي دی هغه فیصله کې ظلم زیاتی کوي دا مختلف طریقې چې څومره بے ایمانی او عهد شکنی او وعده خلافی او خپل فرض منصبی چې دی په صحیح طریقې سره نه ادا کول دا ټول په دې متففین کې شامل دي. یعنی دا په ټول په ناپ تول کې کمی کولو کې چې دا شامل دي. نو الله تبارک وتعالى بیا فرمایي چې تاسو په دې کې کمی مکوئ. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هغه خلک چې کوم د ناپ تول په لار کې چې دی پاغې کې ګډوډ کوي پاغې کې چې دی نو دوکه کوي خلکو سره الله تبارک وتعالى د غینه ممانعت فرمایي. نو منزدکیږي تاسو مال د یتیم ته او دغه چې دی تاسو په ناپ تول کې کمی مکوئ دا په تاسو باندې الله رب العالمین حرام کړی دی.